بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو خبره ترې کوو د بجټ په دغه سیزن باندې. د بجټ دغه سلسله روانه ده. وفاقي بجټ شو، بیا صوبایي بجټ شو، دغه شانتي د پنجاب بجټ پم کیږي او دغه شانتي د سند او بلوچستان بجټ پم کیږي. د وفاقي او د پښتونخوا په دغه بجټ باندې به خبره ترې کوو. په دغه کې به صرف د نوکر پیشه او د پنشنیانو لپاره کم اناونسمنت چې شوی دی، یعنی اعلانات شوي دي، هغوی ته به دغه معاوضه ورکوي. ډېر ښه اقدام دی. په دې ګرانه کې د نوکر پیشه په دغه تنخواه باندې ګزاره کول هغه ګرانه ده. خو زه دغه بجټ خو وفاقي ده خو صوبایي دی، دې ته سیاسي بجټ ویم. سیاسي بجټ ده چې دوی صرف نوکر پیشه طبقه لیدلې ده او هغه خوشحاله کړل. عام ولس ته په دغه بجټ کې دوی څه ورکړل؟ کمې ارزانې ورکړې. یو خوا وایي چې مشکل دور ہے اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. نو چې مشکل فیصلے کې نو تا نه دغه نوکر پیشه په دې حالاتو کې د تنخواه د زیاتېدو تمه نه لرله، ځکه چې هر سړی پوهېدی چې ملک دیوالیه شوی دی، په ملک باندې دومره پور راپورې شوي دي چې همدغه حکمرانانو دغه پور اغستی دی او بیا یې پسه خوړلی دی او څنګه استعمال کړی دی، په طرقه خو نه استعمال شوی چې یاره د قوم په پیدا باندې دغه قرض راغلی دی. نو چې تاسو وایئ چې خزانه تشه ده، د IMF قرضدار یو، نو په دې بجټ کې وړومبي تاسو اعلان کړو چې موږ به د خدمت په جذبه باندې دا اوټونه اغستی دي، د اسمبلۍ ته را رسېدلي یو، موږ به تنخواه نه اخلو، زموږ چې مراعات دي هغه به نه اخلو. تا پکې 15 ارب روپۍ د بیروکریټو د اخراجاتو دپاره، د هغوی د تیلو دپاره، د هغوی د ګاډو دپاره کېښودلې. دوی سره به ګنمینان، دوی سره به ډرایوران، داسې شپه ورځ دا بیروکریټ ستړي شو. دا افسران چې په دې کورسو ناست دي، خو موډ یې ټیکي نو تا ته به اوکې یس وکړي، خو نه نو بس موډ یې ټیک نه دی، سبا راځه. په دې باندې نه دی چې یاره دا کس ماله دی دفتر ته راغلی دی او د به دې لپاره قرض کړي وي، د به کرایه اخیستې وي. خو چې دا بیروکریټ او د افسران مخلصه شو، دوی په دغه کرسۍ د عوامو کرسۍ وبلله، ویې ګڼله، نو نن چې څومره مسایل دي، نو دې کې بیروکریټ چې کم دی هغه عملي کول کوي. حکومت چې کم دی، یعنی حکومت پارلیمنٹ کې ناست دغه غړي چې کم دی، دوی قانون سازي کوي. نو څه عملي شو؟ نو په دې حالاتو کې هغه بله خبره ده چې بیروکریټ کار نه کوي. بجټ چې کم دی چې څنګه د بیروکریټ په حق دی، نو د عام ولس هم حق دی. خو دې حالاتو کې چې دا کمې خبرې موږ د حکمرانانو په تقریرونو کې اورو او دا کم ورځ تر ورځه چې کومه ده د ګراني اسمان سره خبرې کوي او دلته یې ډه مزې غواړي، خلکو له تنخواګانې هم زیاتوي او خلکو ته مراعات هم ورکوي. دلته کې چې کوم دی نو سوچ بیا بې سوچه شي، دلته کې بیا ملک نه دیوالیه کېږي. نو دې ته زه سیاسي بجټ ویم چې د یوې طبقې زړې پکې وګټه چې یاره سبا نوکر پیشلی خو چې کوم دی نو تنخواګانې هم زیاتې کړې، هغوی ته پنشن هم زیات کړه، مراعات هم ورته زیات کړه. خو چېرې د حکمرانانو غواړي دوی چې دا کم د دې حکومتونو نه، د دې پاکستان د خزانې نه دوی کم پیداګیر کړی دی، یو قرباني ورنه کړه چې د IMF دا قرضه صرف زه ختمولی شم. دلته آیا تا کارخانې خلکو له ورکړي؟ روزګارونه زیات شو، دلته د پیسې قدر زیات شو چې د هغې په بدله کې ته ګراني راولي. خو ته ما ته دا وایې چې یاره بهر ملکونو کې خو د دې نه زیاته ګراني ده. نو بهر ملکونو کې د دې نه زیات روزګارونه هم دي. نن ورسیز چې کوم دی په لکو، دا بهر ولې دي؟ پښتانه به صرف یاد کړو چې په لکو بهر دي، مزدورۍ له تللي دي، د خپلو بچو د خېټې پالنې له تللي دي. خو چېرې دلته کې روزګارونه نو بهر یوه شپه کول هم دا ډېره ګرانه ده. خو دغه نستی نه تللي دي، مستی نه دي تللي. نو زه حیران یم د دې حکمرانانو د اسمبلۍ ته چې دا موږ کمې نمونې لیږلي دي، دا کم خلک هم لیږلي دي او دا موږ په مختلفو نارو باندې غولئ. نو زه دا عوام دوست بجټ دا سره نه بلم. دې کې عوامو ته هېڅ قسمه چې کومه ده پیدا نه ده میلاو شوې. دا انتخابي چې کوم دی عوام دشمنه بجټ دی او زموږ به دې حکمرانانو نه خواست وي چې دې قوم ته ارزاني راولي.
نن په یوټیلیټي سټور کې خلکو ته څیزونه په کوم انداز کې ملاویږي چاته کتل هم دي. نن د صحت معاملات چې کوم دي څومره د ګډوډۍ ښکار دي کتل هم دي. نن تعلیم چې کوم دی څومره مشکل شوی دی کتل هم دي. نن پاکې اوبه نه ملاویږي، بنیادي سهولیات تاسو مونږ ته نشئ راکولی. بس دغه یوه طبقه چې کومه ده دغه پکې سربالا ده.